السلام علیکم ورحمت الله وبرکاتہ. پروګرام یو منټ یو مسلې سره تاسو په خدمت کې زل بیا حاضر یم. سوال شوی دی چې مفتی صاحب د اختر پوریزي یو بل ته مبارکباد ورکول، اختر د مبارک شه، عید مبارک هو، دا قسمه جملې ویل د دې شرعي حیثیت څه دی؟ آیا دا اختر مبارکي ورکول جایز دي؟ دا جایز دی او کنه جایز؟ د اختر پوریزي یو بل ته اختر د مبارک شه، عید مبارک هو، په دې جملو سره یو بل ته مبارکي ورکول بالکل دا جایز دی او مستحب عمل دی. د کیسه قباحت نشته او د کیسه مزایقه نشته. صحابه کرام رضوان الله علیهم اجمعین به هم د اختر پوریزي یو بل ته مبارکي ورکول، خو په دغه جملې سره چې تقبل الله منا ومنکم صالح الاعمال، چې الله د مونږ او تاسو صالح اعمال نیک عمل قبول وګرځوي. نو لہذا د اختر پوریزي یو بل ته مبارکي ورکول، اختر د مبارک شه، عید مبارک هو، دا ویل شرعا بالکل جایز او مستحب عمل دی، خو دا لازم واجب او فرض نه دی ګڼل پکار. لہذا که یو کس چاته اختر مبارکي ونه کا او عید مبارک ورته نه ویلو یا اختر مبارک ورته نه ویلو، نو په دې باندې د اغنا د خفګان اظهار نه دی کول پکار.